د هر موسم بدلون سره په هر یوه سیمه کې د خوراکونو بدلون هم راځي. که موږ خبره د ضلع کرم وکړو نو دلته د ژمي موسم کې د وچې میوې استعمال ډیر زیات کیږي. کورونو کې استعمال نه علاوه په حجرو او د خوشحالۍ په موقعو هم د ساړه موسم کې د وچې میوې ډیر زیات استعمال کیږي. د ضلع کرم سونو اف ام رادیو ټیم سره خبرو کې د وچې میوې د کوندارانو او د علاقې خلکو د قیمتونو او بل ځای نه د وچې میوې راوړلو کې مشکلاتو په اړه ویلي چې د قیمتونو بنیادی وجه لرې علاقو نه راوړل دي. زه خو دلته په رچینور سیټ کې کورمي بازار کې یعنی خور بازار کې زه یو 15 سال شو زه د ډرای فروټ کار کوم اور مشکلات دا دي مو نن واخه شای په 15 روپۍ سبا ته په شپې خله سرمایه خوري انکم نشته بچت نشته هغه وخت مخکې به موږ کومه د غزني کې ډایرکټ سودا کوله ډایرکټ په دغه د کومه د خرلاسۍ بډر باندې اتلا پر چینور کې بګوړې خولي کېدو دلته کې خستا به مخه یعنی کام کې مات بندې اوس راځي غزني کې یو کا سودا وکي تورخم کې بل تنه وکي به پیښور یو پنډې کې تنه وکي یعنی درې څلور کسان څه شای وکي څه موته راځي نړۍ د ډېر هاي اسمان ته وخیږي دی واجینا مویا خپا کسٹمر یا خپا او کوم پیسې ته کې بندي کنه هغه کومه د کومه توقع متغا انکم هغه منافع نه کوي دی واجینا بس کسٹمر خپا مو خپا د حساب کتاب دی او بل خبره دا چې کومه پختره واغه کوم سیزن کې توسه د ډری فروټ جوړ خرڅيږي هغه د موسمي سرما یعنی ساړه وخت او دا خو کومه علاقہ د پر چینور ډیره ساړه علاقہ دی یخ علاقہ دی ډری فروټ کوم د ګرمۍ په نسبت ژمي کې مو کور خوي د سیزن دی او ډری فروټ ډیر زیات خلک استعمالوي خو بد قسمتي سمو د بارډر باندې د کوم خلاصي بارډر دی مخکې به دیني مال راته اوس نه رسي مالونه ټول پېښور بارډر نه رسي نو پېښور نه بیا پړچینور پورې درې څلور د تاګ را تاګ د کوزاول د ټیکس کسټم او کراونې ډیر زیات پرچی نو تقریبا دوګنه ټریپل ونه خرچار سي پړچینور کې سړه ډیر زیات دی دیوا جنا ډرای فروټ دال د خال ډیر خوري او خاص کر مونگفلی پرچینور خپل پیداوار دی ټول پاکستان کې 1 نمبر پیداوار څه کوم دی پرچینور هغه مونگفلی دی ډرای فروټ پښتنه توکل وچ می پښتنه دا خو کارمه کې اکثر ژمي کې خلک ډیر خلک کنه خاص کر ز خپل د کور د پوره ډیر خلک بچونو د پوره شغو ذهنونه مسسوي کنه او تکاتور تکاتمو کې دی که ز خپل ډیر خلک کور د پوره نو خاص کر د بیا د کارمه کومه میواده د وچ میوه مقبلی شو ازغون شو دوخ بیا ډیر خدي ډیر تکاتور دی او خلک ډیر هم خدي د وچې میوې مینوال خو ډیر دي خو زیات قیمتونو له وجې د هر چا د وس خبره نه ده.